حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. دا سورة حجر 3 نمبر آیات. ددی آیات کریمہ مطلب مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی تسلی ورکی او مشرکین مکہ قیامت پوری کفار تعالی دی آیات کریمہ کی ڈبل دمکیانی ورکڑی دی دو دمکیانی. ذرهم مانا اترکهم محبوبہ تا ډیر قرآن ورته بیان ډیر تقاریر نصیحتونه دی ورته وکړو دعوتونه دی ورکړو دغه باوجود دی راه راست ناراضي نو چې ناراضي انما عليك البلاغ محبوب استا کار دعوت ورکول دی هغه تا اوس ذرهم فریق د دې محبوبه یاکلوا چې دوی خوراک وکړي بس چې دوی وسکي او اخري خوړل سکل وکړي دې دنیا کې ويتمتعوا بلذاتها او چې دوی فائدہ والی د دنیا د لذتونو نه کما تأکل الانعام لکه څنګه چې جانور خوراک کړي بس د یوم جانور دی بس نان بخور او گوز بیزر مقصد د دې کفارو روپۍ خوړل او ټیز اچول دي جانور هم داسې دي کما تأکل الانعام لکه جانور چې خوراک کړي جانور هم بس خوري سوټي اچوي خوري سوټي اچوي د دوی هم دا مقصد. اوس مسلمان چې خوراک کړي سکل کړي د مسلمانیت د خوړلو سکلو دا ده چې قوي مضبوط شم بیا د خدای عبادت په طریقه وکړم د مسلمانیت نان بخور گوز بیزه نه هغه عبادت کول وي. ويلههم الامل او مشغول کړي دي دوی لره امید د دوی اوږده امیدونه دي. دوی وایي مشرکین مکه چې بیا نه ژوند شته نه د قبر عذاب شته نه اخرت شته نه دوزخ شته نه جنت شته نه حساب شته نه کتاب شته نه حشر شته. اوږده امیدونه دي هغه امیدونه دوی مشغوله کړي دي
د څنی مشغوله کړی دي د ایمان راوړونه او د خدای د اطاعت نه اوس اخر کې الله دمکی ورکړي فسوف يعلم ډېر زر الله وایي چې دوی ته به پته ولګي ډېر زر ده چې دوی ته به پته ولګي علما لیکي چې دا ذرهم دا تهدید ده دا دمکی ده فسوف يعلمون دا بیا تهدید اخر ده دومه دمکی ده دی یو آیات کې خدای دو دمکیانی ورکړي نو فمتى يهنئ العيش بين تهديدين اوس دا عيش و عشرت د دې په سمزوي دا عيش و عشرت چې هغه د دوه دمکیانو په مینځ کې اوس دنیا کې که یو باندې هغه ته د یو طرف نه د قتل دمکی ورکړي شي د بل طرف نه د قید د اغوا دمکی ورکړي شي دوه دمکیانې دې بنده ته ورکړي شوې دا بنده د دوه دمکیانو په مینځ کې ده د قتل او د قید اوس وړاندې ورته د ټولې دنیا خوراکونه طعامونه لذتونه کېده دته به مزه ورکړي دې ورکړي وایي چې دمکی راکړی شوې ده د قتل بل چا بیا دمکی راکړې ده د قید د اغوا مزه نه ورکوي اوس دې آیات کې الله کفارو ته ذرهم یو دمکی ورکړه فسوف يعلمون دا دومره دمکی شوه نو د دوه دمکیانو مینځ کې چې دوی دا د دنیا ژوند عیش و عشرت ته د دې به څه مزه او د سا وتو سره سره د مرګ سره سره بس عذاب شروع شي آخرت کې به عذاب دوزخ به او بل دنیا کې هم خدای عذاب ورکو د مجاهدینو په لاس باندې بدر کې فرمای ذرهم دیکھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتسلد اچ محبوبہ تاخ الحق ادا کو انما علیک البلاغ محبوب استاکار دعوت ورکولو کنا نصیحت کولو کنا تقریر کولو کنا قرآن بیان ولو غطا پا خطر کورت بیان کو اس محبوبت ځان ته ټینشن مجوړ وکنا چې دا ول ایمان راوړ کنا وړاندې بیا زماو د دې کار د بس د نور پرېګ د کنا زب ور سره ګورم د یو څو ورځو لپاره پرېګ د کنا یا اکلو چې دوی اخري کنا وسکی کنا کما تاکل الانعام لکه څنګه چې جانور خوراکو نکړي د جانور مقصد هم خېټه ډکول وي او سټه کول وي کنا د دې هم دغه مقصد د کنا بل مقصد یې نشته کنا نان بخور گوز بزن ہاں
ويتمتعوا او فریق د دوی لره چې دوی مزې والی کنه د دنیا د دې لذتونو نه کنه هر څومره چې دا کفار مزې والی لیکن چې زی ابازو لبرات فیها نعیدکم واپس بدزم کی خیٹے ترازی کنا بیا باور سر گورم یقین فی مقردی دنیا دے رنگارنگ بندگانان اشرل یقین فی مقردی دنیا دے رنگارنگ بندگانان اشرل دیر امیران دیر سرداران دیر یشاہان اشرل دیر و دسر ایمان تیرو پدے دیر و دسر ایمان تیرو پدے دی بی وفا معاشق دیر دیر عاشقان اشرل پروندی دور دخانی وہ پروندی دور دخانی وہ نندی دخاور و بالخ سرت جوڑو پروندی دخانی دور د چودراحت دور دیو د سردار دور دیو چتلے بوم پا خیٹ بداس روان وے چتلے با دبر باندی بروان وے ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وبند خبردار زمکہ کی پدبر باندی مزکنا وکونا مزکنا زککار چمرت تکبر اکڑے داخ بیز مکل راکاگے نو لن تخرق الارض زمین شلو زمک شلو لین شکنا او کار چمر زانداسی اگد را اگد کرے ہر چمر تکبر پوجبان دی مری راکاگے زان اگد را اگد کرے کنا ولن تبلغ الجبال طولا دا خپل سر چکم دا دغرونو سر ترسولین شکنا ستان غرونو دنگ دکنا بیا تکبر ولی کڑے کنا دا خپل رب راندی عاجزی اکڑا کافرت دا عاجزی اکڑا دا اوایا چی لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلمان تدا عاجز اکڑکنا چد دے کلمے لاندی سمرا اوامر دی فغو عمل اکڑا چد سمرا نواہی دی کنا دغو نزان اساتکنا من توازع للہ رفعه اللہ جناب رسول اللہ فرمائے چدا خدای در رضا لفارت چا زان کی عاجز راوست کنا رفعه اللہ
خدای باغ بلند کړي دنیا کې بم خدای عزت ورکړي آخرت کې به هم ورکړي کنه بهلول دانا فرمائے چې بند فرمانم کې امرش از خدا بند فرمانم کې امرش از خدا کی گدا باشم گدا بالولی دان ویزی واجز بنده یم دا خدای دا حکم وړاندې دا خدای دا حکم په وړاندې بس عاجز یم ز گدا یم سر هوا مزو اسمان تا سر هوا مزو اسمان تا تپ اصل کی لازم کی پیدا سردنن پگریوان کسترگی رونے ډیر پورته مز سر هوا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا نظمك شل ولی شکار تمر تکبور اکڑے نصر دغرنو سر ترس ولی شکنا بیا بند تکبر ولی کڑے ذرهما محبوب پریگ دا دوی لرا دی کفارو لرا یاکلو چه دوی خوراک اکڑی کنا بس اخری اس کی کنا ويتمتعوا او دوی فائدہ والی کنا دا دنیا دا دی لذتنونا صرف خوڑل اسکل عیش و عشرت کول دا دا کافر کار دا کنا مسلمان کا خورس کی دا مسلمانیت با دا خوڑل اسکلو نداوی چی جسم کی میں طاقت راشے او پہر شعبہ کی دا خدا عبادت پا خطری کا اکرم کنا کاغا دا جہاد شعبہی کدا دعوت شعبہی کدا منشاب شعبہی کروچوی کنا کا حجوی کنا چی سمر مضبوط دی دمر با ہر عبادت خکرائشے او صرف خوڑل اسکل دا مقصد جوړول دا مسلمان کار نه ده کنه لیکن افسوس مون مسلمانانو صرف وړل اسکل مقصد جوړ کړ عربو ته وګوره څنګه سترګې ښکتي ذلیل کمزوري چې په قرآن باندې د یهودو زلالت ثابت ده وضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب على غضب لیکن نن عارضی طور پر عربو باندې غالب دي دا ولی چې عرب عیش و عشرت کی پورا ګډ پوخ کی دو کسان عرب ورته کېږي خوراک هم نه ده د عربو خوراک هم نه ده مسجد نبوی کې او نوجوان عرب اوګد کمیس یې اوس نو افطاری وخت وو یو ځای دسترخوان باندې کېنوس مسجد نبوی کې هلته خوراک داسې ما ورته کتل نفرت مې تېنوس بیا پاسې دی زه داسې ورپسې وم مسجد نبوی کې ما چې دا اوس څه کړي چې علم کې مې اضافه راشي بل ځای لاړی پاغا کمیس کی سی که نستای نشوی التا داسی پروتی خورد اغا زی که دسترخان خالی اغا
دومره ډبې کې چې ماسته ماسته ورکوي دا یې وخوړل کجورې وخوړې زه ورپسې هم داسې بل ځای لاړی کېنستی نه شوی خېټه ډکه شوه بل خوا د دوی کمیسونه تنګ دي بل ځای لاړی داسې پرې لوی ګډ کېني دوه کسان ورته کېني څه ترېنه وخوري نور وغورځوي په عیش و عشرت کې دي چې کم قوم عیش و عشرت کې مبتلا شي هغه جهاد نشي کړی افغانستان والا عیش و عشرت کې نو یو قندهاري طالب راته وی کوټه کې زلپشین کې مونږ سره سبق وایو ډېر وخت خبره ده قندهاري طالب ته ما ویل مالا غلام شاه خوند دا کپڑے خو بدلی کمات وی بارا پویجی داغا 1989 خبر مالا غلام شاه خوند کپڑے بدلی ماتیل بارا پویجی کپڑے خو می ایلا بیلا دو ہفتی میں کی گی چی کپڑے میں اغسطی بارا پوئیشی دروس سرچی مونگ جنگیدو ما تویلیات دی دروس جہاد کی ویلز شریک وما ما 52 ورزی یو جوڑا کپڑے اغسطی 52 ورزی یو جوڑا داسی قوم اس جہاد کڑائش اوی کو رسدی شکستور کو 50 ممالک ہوتے شکستور نو اس عرب ادا خطو پشان چه روی ملون اچیولی اگه دا زای باندې استری ورتی که اکوت وی ادال تا کتم لیدلی اکوت اسا پتکای لري کولی دا زای پا استری باندې دال تا کت ور جوړ کی روی مالم لیدلی دا اسرا و سپین کت ور جوړ کی روی مالی داسی تا ځانی جنکی جوړی کړی مولیانی هم داسې دي او دا کوتې ور جوړ کړی وي اوس که رکوع ته ځي که سجدې ته ځي بار بار ترېنه پرېوځي بار بار پرېوځي دا خو عملي کثیر شو عملي کثیر سره خو مونځ فاسدېږي که نه اوس دا چې دا کوت خراب دی دا کوت خراب دی مخ یې هم نه ښکاري ده اوس سجده څنګه دغه عرب دا با پا اسرائیلو باندی څنګه ګولۍ اچلوي اسرائیلو ته به څنګه شکست ورکي د اسرائیلو ذلت او غضب په قرآن ثابت ده کنه لیکن په عربو باندې عارضي طور ځکه غالبه دي چې عرب یې په عیش و عشرت کې مبتلا کړي دي په خپل هم عیش و عشرت کې مبتلا دي بل ظالمان دي عرب رحم پکې نشته د مزدورانو سره څومره ظلم کړي هر کفل تچورشه هر کفل فرعون ده هر کفل ابو جهل ده نو هر میداو چې د مسلمان مقصد د خوړلو اسکلو نه غداوي چې د دین په هر شعبه کې هر عبادت کې زه قوي شم کنه او د کافر مقصد د خوړلو نه بس خوړل سوټه کول تیز اچول نان بخور گوز بیزد دا مقصد وی لیکن افسوس خبره ده چې مسلمانان مقصد صرف خوړل سکل ګرځولي دي بیا خاص کر زمون کراچی والا بل خبره دي مدارس ته چې ورشم ناشتلا میں نے کھانا کھا لیا میں نے کھانا کھا لیا خبریں بدے بول کھانا لا کھانا لے کے آؤ مجھے سوراب گوٹ لے کے جاؤ سوراب گوٹ میں وہ کباب مباب ہے وہ مجھے کھلاؤ یو ملا راتا ویل بجلی گر ملا سوراب گوٹ تمی بوزا کباب را باندی اخورا ما ویل ذکر خان اخوری ما ورته ویل چې زه پیدا شویم تر دې نه ما ته یاد نه دي چې چېرته هوټل کې ما کباب خوړلی چلو نن مې زه در باندې وخورم خو دا ورسې کې مې در باندې وخورم سبا به بل ته وایې بل به ته وایې بس مدارسو کې بله خبره نه بس ناشته لیکې
मैंने खाना खा लिया, दोपहर में फिर खाऊंगा, असर को फिर भूख लगेगा फिर खाऊंगा, ईशा के बाद फिर खाऊंगा। बस खाना खाओ फाद मार, खाना खाओ फाद मार, बल मकसद ذرهم محبوبا فريدة لرد كفار لرى يأكلوا چدوی اخرکنا ويتمتعوا او دوی پایدے والد دنیا پدی لذتنو سرا ويلههم الامل او دوی مشغول کړي دي کنا د ایمان راوړلنا د عمل کولونه د دوی امید فسوف يعلمون ډېر زر د چې دوی تبه پته ولګي دنیا کې به هم د مجاهدینو په لاس عمل عذاب ورکړمه اخرت کې به هم ورکړمه کنه د دې آیات کریمه حکم منسوخ اوس به کافر په آرامه نه پرېږدي ذرهم پرېږدي به نه بس کافر ولره د اسلام دعوت ورکول ایمان دعوت ورکول که په دعوت باندې مسلمان شو خو زمونږ ورور او که په دعوت باندې رای راست را نغی نو بیا الله وایي فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان که په دعوت باندې مسلمان شو بیا د دې څټونو مرویو د پاسې په دې کمپیوټر دالته ووهئ په دا کوپړۍ باندې چې دماغ خراب شي کنه او د دې ګوتو په سرونو باندې ووهئ میدان بدر کې خدای فرشتو ته دا ټریننګ ورکړ فرشتو ته د جهاد چل نه ورته جنگ نه ورته فرشتي خو جنگ یې کړی نه و کنه الله ورته ویل فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان په دې کوپړو یې ووایي چې دماغ یې خراب شي دا کفار او د ګوتو په سرو یې ووایي چې توره په لاس کې نیولی نشي صحابه ویل یا رسول الله چې مونږ کافر په توره و زمونږ د تورې رسېدو نه مخکې په ځمکه راغورځېدلی سر ترې نه جدا رسول الله دا یې فرشتي ووایي بیا فرشتو چې به کافر وواهو په توره زخم به تور یو مشرک چې به وواهو بدر کې په توره زخم به ولګېد زخم به تور و او صحابه چې به وواهو زخم به سور دا یې فرق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين